نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان علی شان دا خیر الناس انفعهم للناس. حضور مبارک فرمایي چې په تاسو کې بهترین خلق هغه دي چې هغه د خلکو لپاره نفع بخش وي، چا د فایده وي رسون کی وي. نو دا مو د ادارې ولا طلبای د مو ملګرو خصوصا د مو کزن احتشام الحق او د هغه ملګرو د مو د ادارې سره تعاون وکړو، د مو ادارې ولا چې کوم مستحق طلبه هغه د پر کپړو تنظیم وکړو او د هغه نه علاوه نور ملګرو دو د پر د ټوپو او د چادرو او د رومالونو ولا اهتمام وکړو، د پر اختر تحفه په تور باندې د تویر کړل شو او د هغه نه علاوه چې کوم ورکو په ختم کې عیسی خسته وا هغه ته نقد انعام ور کړل شو. نو دا چې دې کې څوره کسونه مو سره تعاون کړي الله تعالی دې هغه ته اجر عظیم ورکړي، هغه ته دی الله تعالی دی ولا اجرونه په دې جهان او په جهان باندې ورکی. ا دینه علاوه چې څوره خلکو پر دې مولا आवाज رسی تاسو ټولو نه مو دا امید دا ریکوست مې نه دا عرض نه کوم چې راشو د مو د ادارې طلباو ډیر زیات ضرورت دي، مو ته ځکه کې د کمرو ضرورت ته، د صحن کې د غ ضرورت، د برانډې ضرورت ته، نور مو قسمه ضرورت دي. تاسو راشو د مو ادارې ولا وزټ وکړو و تاسو د مو ادارې کې د دغو د طلباو ولا د ضرورتو پوره کول ولا سبب جوړ شو و د مو د ادارې طلباو د دعاګانو ولا سبب جوړ شو، د مو د دغه علاقې د غریب او د مستحق خلکو د دعاګانو ولا سبب جوړ شو. په دې ویډیو کې د محتمم ولا نمبر چې کوم د هغه موجود ده، که تاسو کې څوک د دې ادارې ولا وزټ کول غواړو، د دې ولا ضرورت پوره کولو کوشش کول غواړو، نو تاسو د محتمم سره کانټیکټ کوئ شو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.